دا نور خاصی چل ول کوي هغه تلفیق بین المذاهب کوي چې کوم ځای کې چېرته اسانه خبره خوښه شي وي دغه ښه د مړه که د بل امام د لوی به که د خیر دی تقلید کوي خو د یو امام به کوي که نه بیا خو به خبرو د یو امام منې که نه یو ځای به یک درگیر محکم کی یو دروازه ونیسه د امام اعظم رحمت الله علیه دروازه ونیسه خو محکم او مضبوطه ونیسه ذکر ورو اسلام زه تاسو ته وایم الله چې فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام پسندیده او غوره دین د الله جل مجده په نسبت باندې اسلام دی پسندیده دین غوره دین د الله جل مجده په نسبت باندې اسلام دی ورونو هغه مولانا الله خان صاحب رحمت الله علیه چونکه دا غي وضاحت کړی دا دین دا غي تشریح کړی دا مونږ ګوریان لري بریلیان ځان ته وایو په دې معنا باندې نه چې مونږ د امام احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه سره مقلدان یا هغه خپل امام ګڼو امام خپل پیشوا ته وایي په عقایدو کې هغه زمونږ پیشوا دی په عقایدو کې چې هغه کوم عقایدو هغه ما چې کوم د شاه ولی الله رحمت الله علیه دا هغه کوم عقایدو هغه ما چې کوم د داتا صاحب رحمت الله علیه عقایدو دا هغه چې کوم عقایدو هغه ما چې د مانګی شیخ د صاحبانو کوم عقایدو دا هغه چې کوم عقایدو هغه چې کوم د کاکا صاحب رحمت الله علیه عقایدو او دا هغه چې کوم عقایدو هغه چې د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه کوم عقایدو او دا هغه چې کوم عقایدو هغه چې د تورنزو د حاجی صاحب رحمت الله علیه کوم عقایدو او دا هغه چې کوم عقایدو هغه چې کوم د سواد صاحب رحمت الله علیه عقایدو او دا هغه چې کوم عقایدو هغه چې کوم د اډې صاحب رحمت الله علیه عقایدو سبل شي کچاپ د احمد رضا خان صاحب په عقایدو کې دا د سنت والجماعت خلاف څه شی مونږ ته وخو نو مونږ خو به حق وړو مونږ خو د حق تابع یو خود مولانا مرزا خان صاحب عقاید دا بالکل د اهل سنت والجماعت صحیح عقاید دي د امام اعظم رحمت الله علیه مونږ مقلدان یو ځان ته احناف وایو او د امام اعظم رحمت الله علیه چې کوم عقاید هغه چې کوم د صحابه او عقاید او د صحابه او هغه عقاید چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقاید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عقاید چې کوم کتاب الله مونږ ته ښودلي او حضور ته ښودلي ذکرونو یو ذره د مولانا مرزا خان صاحب په عقایدو کې د سنت والجماعت د عقایدو د علم کلام کتابونه تاسو وګورئ د سنت والجماعت په کتابونو کې چې کوم د سنت والجماعت عقاید دي هغه ماتوریدی دي هغه اشاعره دي په عقایدو کې دا دوه فرقې دي زموږ د سنت والجماعت یو څو مسایلو کې اختلاف نه نو ټول یو شی دي ځکه چې د دې کوم عقاید دي د سنت والجماعت او ما عقاید دي د مولانا مرزا خان صاحب رحمت الله علیه